السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د زکات په باره کې خلک پوښتنه کوي چې د زکات څه ټیم پر سړي لازمیږي او د دې نصاب څه دی. نو په دې باره کې خلک په تشویش کې دي. نو د هغه د خلاصې بیانولو دپاره نن چې دی هغه دا مسله موږ بیانوو. د زکات د فرض کېدلو دپاره فقهای کرامو دوه شرطونه ذکر کړي دي. اول شرط دا دی چې مال به نامي وي. مال نامي و هغه ته ویل کیږي چې هغه څلور قسمه مالونه دي. اول سره زر چې سونا موږ ورته وایو یا د دې سرو زرو څخه چې کوم زیورات جوړ سوي وي. دویم سپین زر یا د هغه څخه چې کوم زیورات جوړ سوي وي. دریم نغدي پیسې، بیا خوایا که دا د کرنسۍ په شکل کې وي، د روپیو په شکل کې وي، او که دا د سرټیفیکیټ او د بانډ په صورتو کې وي. څلورم مال تجارت. مال تجارت و هغه مال ته ویل کیږي چې د تجارت په نیت سره، د خرڅولو په نیت سره سړی یو ګاډۍ، یو پراپرټۍ، یو مځکه یا یو ایوان یو شی واخلي او د هغه د خرڅولو د کال در تېرېدلو پورې چې پوره کال تېرېږي اگر د کال د تجارت نیت وي، نو دې ته مال تجارت وایي. نو اوس که یو سړی یو شی واخلي نه بلکې دته په میراث کې پاته سي یا یو څوک دته تحفه ورکړي نو دغه مال تجارت نه شمارل کیږي. یا د هغه رنګه د اوله سره د خو د خرڅلاو نیت نه ولو، د خپل استعمال دپاره یې واستلی، بیا یې برته په مابین کې د خرڅلاو نیت سو، دا مال تجارت نه شمارل کیږي. یا خو یو سړی دی د خپل استعمال لپاره یو شی واخیستلی او بیا دا نیت و که چیرې یو ښه ګراک راباندې برابر سو بیا بیا برته خرڅ کمه، دا هم مال تجارت نه شمارل کیږي. نو مال نامي چې دي دغه څلور مالونه دي. یو سره زر سو، بل سپین زر سو، بل نغدي پیسې سولې او بل مال تجارت سلو. اوس د هر یوه دپاره خپل تفصیل چې دی هغه سته. که چیرې د یو چا په میل کې صرف سره زر موجوده وي، نه نغدي پیسې ورسره وي، نه سپین زر ورسره وي او نه مال تجارت ورسره وي، نو په دا صورت کې 9 تولې چې د هغه سره زر کېدل ضروري دي چې د نن سبا په حساب سره 8.48 ګرامه سونه جوړیږي. او که صرف سپین زر ورسره و بل یو شی نه ورسره بیا 612 ګرامه چې 2.5 تولې دي دغه کېدل ضروري دي. او که چیرې نغدي پیسې ورسره وي یا مال تجارت ولو یا یو څه سونا یو څه نغدي پیسې یا یو څه سپین زر یو څه نغدي پیسې یا څه سونا څه سپین زر، یعنی په دغه څلور نصابو کې ګډ وډ نصاب چې هغه ورسره موجوده و نو په دا صورت کې و دا مالیت دی کتل کیږي. که چیرې مالیت چې و هغه 2.5 تولې سپین زرو ته رسېدی نو زکات ورباندې لازمیږي. دویم شرط چې دی فقهاو د کال تېرېدل چې دی هغه ضروري کړي دي چې پر دغه مال به پوره یو قمري کال چې وي هغه تېر سوی وي. مثال کې طور پر یو سړی دی پر 2 شعبان باندې د فروشه کال دی د نصاب مالک جوړ سوی دی، نو پر دغه کال باندې پر 2 شعبان باندې که چیرې د ده په میل کې د غومره مالیت چې وي هغه موجوده وي نو پر ده زکات لازمیږي. مثال کې طور پر یو سړی ولو د هغه څخه پر تېر کال 2 شعبان باندې 1 توله سونا وله چې د هغه قیمت 1,00,000 روپۍ ولو او 5-6 روپۍ ورسره وې یا 10 روپۍ ورسره ولې یا یو لږ خاشه سپین زر ورسره و. اوس پوره کال تیر سلو د 6 کال پر 2 شعبان باندې د ده سره د غومره سونا او د غومره پیسې چې د هغه سته نو پر ده باندې زکات لازم دی. خو دا ضروري نه ده چې ګرد کال به دغه سونا په دغه اندازه باندې پرته وي او دا پیسې به په دغه اندازه پرتې وي، بلکې د کال په شروع او په آخر کې د نصاب کامل کېدل ضروري دي. په مابین کې که کم سي یا زیات سي د هغه اعتبار نسته. ها که چیرې د کال په مابین کې بالکل نصاب ختم سي نو بیا برته دویم واره نصاب چې دی کېدل ضروري دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.